अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं अब د خزو اعتکاف څنګه دی دا حضرات د طرف نه دی مسله کې لګ شدت اختیاري نو شدت نه دی اختیارول پکار نبی اسلام یسروا ولا تعسروا اسانیان پیدا کوي او سختیان ختموي هغه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې به خزو په جمعات کې اعتکاف کوو دا یاد لري عزتمندو د خزو د پاره جمعات کور دی کور د خزو د پاره جمعات کور دی خزه چې کور کې مونږ کې د جمعات ثواب ورته ملاوي بلکې د خزي جمعات کم دی په کور کې چې کم ځای کې دی ځان لا د مونږ یې جوړ کړي دقه د خزي جمعات ته نبی علیہ السلام له یو صحابیه د ام حمید نبی اسلام ته وی یا رسول الله زما زړه غواړي چې زتا پسې هر مونږ کوم جمعات کې نبی اسلام علی ستا شوق خورې خشوق دی چې پیغمبر سره د مینه محبت دی او داغه جمع سره د مینه محبت دی خو ای ام حمید واورا د خزي مونږ د جمعات نه افضل دی د کور په دالان کې او د کور د دالان نه افضل دی په کمره کې او د کمرې نه زیات افضل دی د کمرې په یو ګټ کې ثواب پدې کې زیات دی نو معلومه شو چې د خزي جمعات څه شي دی کور دی نبی اسلام خپل خزي دی چې ستا افضل هغه دی نو چې د خزي مونږ د کور کې افضل شو د جمعات نه نو اعتکاف هم د کور نه زیات د جمعات نه زیات افضل شو په کور کې ځکه مونږ لوی عمل دی اعتکاف دا غي نه وړو کې عمل دی اعتکاف سنت دی او مونږ فرض دی چې فرض عمل په کور کې دا غي لپاره افضل دی نو سنت خو به درجه اولا افضل دی نو دیو جن عزت مندو کور کې کول پکاري بل در دې سره فتنه جوړیږي شروع کې به عائشه رضی الله تعالی عنها ویل چې جمعه ترازو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې منع کړه عائشه رضی الله تعالی عنها تل تخکار کې خزه منی کول پکار دي د دې نه فتنه جوړیږي او ک نبی علیہ السلام ژوند دی نو هم به منی کړي وي نو دیو جن دې مسلو کې ډیر زیات دغنی کول پکار کور کې خزه بعضی کسان وایي خزه د کار نه پټیږي او بعضی خزه پکې د کار نه پټیږي خدای یاد لري اعتکاف ځکه کې انسان کار کولی شي اعتکاف ځکه کې انسان کار کولی شي چې خزه ناسته د ټماټر پیاز کټ کولی شي کار پیل تکوا کنه نو کې پته لګيږي چې اعتکاف تکینی مې پیاز ټماټر بکټ کې چې به مې کینم نو پته ولګي د کار نه پټيږي او کوم چې پیاز ټماټر د نه کټ کوما نو پته ولګي د به د کار نه پټيږي به ورته نه بستم کې نه دا به بکینی او ته بار کار کوا نو دیو جن عزت مندو خزه پکور کې اعتکاف کولی شي دا مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای چې د نبی اسلام ازواج مطهرات په کور کې اعتکاف کړي د جمعات نه شکل منی کړي نو به په کور کې کېناسته د عبد الله ابن عباس یو روایت کې من راغلی دا نو زمنګ عالمان وي هغه من د سړو د پاره دا بعضی سړی په کور کې اعتکاف کوي نو د سړو د پاره په کور کې اعتکاف من دی د خزو د پاره کور جمعات دی او په کور کې اعتکاف کولی شي نو خپل خزو عزتمندو اعتکافونو تکینه وي دعا به درته کوي تاسو ته دعا کوي بچو ته دعا کوي او دغه دین ته دعا کوي ملک ته دعا کوي الله به دغه دعاګانې قبول کړي او د رمضان المبارک میاشت ليله القدر هم پکې راځي که یو ځل درته لس کاله د ليله القدر نصیب شو لس کاله ته هر کال اعتکاف کې نو تقریبا د یو نیم زر کالو نه زیات د عبادت ثواب درته ملاويږي ان شاء الله اعتکاف بټول کو کنه بلدارش کم کس اعتکاف تکینی دا سنت کفایي دی د ټول علاقې والا ثواب هغه ته ملاويږي ځکه دا د ټولو د طرف نه ناشته کدا کیننی نو ټول ګناګاری خو عزتمندو موبایلونه به ډېر نه استعمالوي دلته به موږ باقاعده چکر لګو او اعتکاف والا هغه به ورو تبلیغ والا لپاره دي چې دوی ته تعلیم کوي او دا شان فرایض وغیرہ ورته یاد کی چې کوم اعتکاف ته کسان کینی کم کسان به انشاءاللہ اعتکاف تک दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया।